بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو ټیک ټاک یې. کتونکو یو ډېر افسوسناک خبر سره چې مفتی سردار علي حقانی صاحب د دره د مخیل نه راته چې لار کې د حادثې ښکار شوی دی او د حادثه کې هغه شهید شوی دی. مفتی سردار علي حقانی صاحب چې د نوخار سیمې سره تعلق ساته او یو جذباتي تقریر وکاو او توجه د هغه چې کوم تحلس او کوم لقب او کوم د خلکو توجه به د خپل تقریر طرف را ګرځوله او د خلکو به هغه طرف ته توجه را ګرځوله چې کوم طرف ته به چا توجه نه ګرځیدله او په هغه موضوعاتو باندې به خبره تر کولې کوم چې زمون سره په چار پرچل کې تړلې خبره ترې دي. هغه په آیس خبرې کړې دي، هغه په سود خبرې کړې دي، هغه په ظلم، په جبر، په بربریت باندې خبره ترې کړې دي او هغه به د پښتونخوا هر ګوټ ته چې کوم دی هر ضلع ته خلکو چې کوم دی نو په نمبر کې به یو الته کې به بوته زمو شرپو ته سو واره راغلي دي، زمو 400 ته راغلي، خپل ځاني په ټلیفون را سره خبرې کړي، ډېر را سره مینا وا په نوخار کې په سوسو پروګرامونو کې را یوځای شي ویو. نن من کې نشته دي. ډېر افسوسناک او ناګهاني خبر چې کوم دی نو راغی او دغه ناګهاني خبر د تاسو سره شریکو او خپل ځاني په ډېر انتخابي خپيو. دعاګوي ورته چې الله پاک خغله جنتونه ورکي. د سوشل میډیا سټارو په سوشل میډیا چې په کوم انداز کې هغه تقریر کو دغه انداز د ډېرو کم علماوي او دغه انداز نه علاوه من عام خلک چې کوم دینو پیګو خوم نو چې د خلکو توجه خو په جنازه کې وینو په خپلو کې غپی شپیولي، خو چرته په مدرسه کې ناسي تقریبي نو په خپلو کې خبرې کوي یا په موبایل کې لګي. ناغه چې بکله توجه او به نو توجه سره به ټول خلک چې کوم دین هغه ته متوجي شو او داغه تقریر به ډیر په شوق سره چې کوم دین اوریده او ډیرو خلکو ته انټرویو هم کړی وی د مخکې چې کوم دین کوم حادثه ښکار شو سو واره چې کوم دین هغه پولیسو بوتو د ډیرو حادثو ښکار شو خو مته بینلو او ډیر په مړانه او په بادره سره چې کوم دی خپل تقاریر د وخت د جبر خلاف وکړل او دغه خلکو خلاف وکړل. کوم خلکو چې هغه ته دمکې ورکولې، دړاکې ورکولې، مرګ د سن لیکل شو دغه حادثه نه. د حادثه کې هم ډیر زیات سوالونه راپورته شوي دي. د دې تحقیق پکار دی چې د شپې خبره ده نو پته ولګي چې دا حادثه څنګه شوې ده او غلطي د چا وه. دا خبر مې سره شریکو چې مفتی سردار علي حقانی صاحب دی وخت کې من کې نشته. الله پاک ته خغل جنتونه ورکي، هغه الله پاک ته دا خاندان لا دا مریدانو لا دا شاګردانو لا صبر ورکي.